قال حدثنا محمد بن الثالث قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد عن محمد بن عن علي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إقام الصلاة والتكبير وتحريم والتكبير والتحميد والتسليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دا حدیث پرون شو حدیث دا حدیث ہے افتاء الصلاة الطهور دمون چابی و دستی و تحریم و تکبیر دمون تحریمان تکبیر دیں اللہ اکبر و تحلیل و تسلیم دمون نوتل سلام سے و تحلیل سلام دیں در خبر دیں ہمارا پہلے سرور مباحث کیا و شرح و معنی دا حدیث سے شرح اور دیما یوم مسئلہ مستنبت والآخر ذکر مشرح یہ حدیث سے تعلق شاید تحریم و تکبیر اور دریم مسئلہ اغا اصول و قواعد تنظیر احناف اجازت حدیثی حاشی تصور ہے او طول جدا احناف و شواقع و دا موالف و کم اختلافی سے یہ طول کے بدا قواعد پتالی یو حدیث کے نا کہ کم دے کہ دا احناف و شواقع و جگر کا مقام کے بدا پہنچتا سے پتالی اور سرورم اصول حدیث والا پہنچ اول معنی شو بات ہے حدیث کے تری جملی میں افتاء الصلاة الطهور چابی کا من طهور دیں یہ اشکال دے چھے ودس میں علاوہ نورم شرطو نشتکنا یعنی ودس جو کہ نموز کے داخلے دیشی نا نموز دا پاکوزین پاکوالی شرط دیں اور دا جامو پاکوالی شرطم دیں اور نیتم دیں دیکھے وہ استقبال نقل لینے دا وہ حسر ہو افتاء الصلاة معرفة مبتدا الطهور خبر مبتدا و خبر معرفة مفيد دا حصر او دا قصر ومعنى دا شوا چه چابی دا مون فقط طهور دے او دا طهور دا علاوہ پر شرط ضرورت اشتام آسان جواب دا جدا حصر بقص بر یو حقیقی و ادعائی انتا حصر حقیقی و ادعائی دے لیکن دا اهم شرط ہے دا طهور دے کنے ایسے استقبال بشرط ہے طهور جو دے خواہ مختصان موسکی یہ ببوس کے خدا خیدی نشی چابی جو چابے بانے کرنے کی انہوں نے چابیاں نہیں دا حصر ادعائی دے یعنی دا محکم بشان دے لیکن قرآن شریف کے دا شرط کارل علی بنصر یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا چکلمون ارادو کے او بیودس ہے ورداستو طهور و وضو لیکن اپان دامون اوین دیں ذرا قرآن شریف دا نصر نمالی دیر اہم دیں او انورم شرطون دیں اگر فاتا و صغیر و ذری احلیت بیرشن نا اولا جملہ و حصر ادعائی دیں معنی داشوا کہ یو پا شروط کے طهور دیں احتماما ذکر کدا معنی دا جنور شرطون لشتا نورم اشتا استقبالم شرط قبلی دا بمحکر وولي وجهك الشطر المسجد الحرام دا مسئلہ دیر شوہ کو مسئلہ و تحریم و تکبیر دمون تحریمان یعنی پموز کے داخل دل دا پا تکبیر سرین اور دمون نواتل دا پا سلام صداد کو مسئلہ نوی سکھ شوہ نو دیکھ یو مسئلہ مستنبت پیلے وا دی اول جملے سر لگی جو تحریم تکبیر دے ٹھیک ہے نا نو آئے مسئلہ سوئی دلتا حسر دے مبتدا و خبر نا معرفی دیتا ہے یہ جو بخبرہ نمانا دا شوئے تحریمہ فقط تکبیر دے تحریمہ نمون دو اللہ اکبر دے یہ تکبیر مانا اللہ اکبر دے اور بھی مانا تکبیر ہوئے اللہ اکبر دے دا کہ اللہ اکبر ہوئے نفموز کے شروع کے دیشی ٹھیک ہے اور حسر مانا دا دا ٹھیک ہے غیر دا اللہ اکبر نبل کلمہ ہوئے اللہ اجل اللہ اعظم نپتے سر تحریم نرازی حسر مانا دا یوجد فی ولا یوجد غیرہی اللہ اکبر کے معنی دا تحریم رازی اور غیر دا اللہ اکبر کے نرازی پھر
خبر خان دا مسله سوي هغه مسله تکبیر ما کړې و چې احمد او مالک فقط الله اکبر سره شروع وي او شافعي سے وي الله اکبر او الاکبر وجه یو شان دي او ابو یوسف سے سلور دي کې کبیر او الکبیر هغه دې سره شو او طرفین امام محمد سے امام سے وي تکبیر په معنا حقیقی معنا او لغوي معنا سره دي قرآن چې نازل شو د تکبیر څه معنا و سوره مدثر چې نازل شو او وقت همول نو الله اکبر دا خبر نه وي دیږي کړه وربک فکبر ته د خدای قدرت موږ نو د خدای تعظیم بیان نو کبر په معنا د تکبیر تعظیم ته وایي دا لغوي معنا تکبیر لکه لغت وګورئ ما تبیلو احنقو امام صاحب او محمد صاحب وایي چې تحریمه د مون تعظیم دار دی یعنی دا اسم چې د خدای عظمت پکې بیان شي الله اکبر فرض نه دی واجب دی حدیث باندې عمل جوړ دا علمي بحث کې مخالف کې احناف او شوافی ټول وایي والله اکبر مشورو کې او کو د لټ مجرمه او مونږ خپل پاس السلام علیکم پرې به مونږ خپل منور افعال باندې کې دغه په خبره اصول د سلام واجب دی او اصول د الله او دا معنا او خیال بلان نشي غیر مقلد به چې احناف په حدیث عمل نه کوي حدیث کې ورادي تکبیر تحریما او تاسو په نورې مسالې وروي دغه په خبره نو موږ الله اکبر و یو حنفي جادر و چې الله اکبر مو وايي اجل وايي چې دا کتاب کې شامل دي دا علمي مسله ده مخالف کې سره دې پیدا نشته فاتحه واجب وایو او دې فاتحه فرض وایي دیکھیں تو مخالف جو احناف و شوافی ټول الحمد وایي وایي تاسو وایي ځان له عمر کې امام عمر وایي نو فاتحه واجب شي کفاره شي ټول وایي واجب له کمبود کم دا معنا نه چې احناف فاتحه نه وایي دیکھیں په خبره یا ابي دا د فرض او علمي مسائل دي ها مخالف کې دې څه دا نشته یعنی خالد کې پیدا نشته ټول الحمد وایي ټول الله اکبر وایي خیالم دې خیالم خدا احناف و فقه جور دا کنه جو حقیقت باندې ځان پرې دا ټول ځای کې پکاري استاد خادم ته ولا شوس تحریم تکبیر دی دی وی حسر دی یعنی حسر دا معنا الله اکبر دی تحریم د شرع ده لکه حسر دی کنه تحریم پر شو الله اکبر پورې او تحریم متجاوز نشو الله اکبر د پولیس یې ته بل لفظ لك الله اجر شو نو په حکم دا پرسد الله اکبر کی ویګر او اثبات د حکم دی په الله اکبر الله اکبر کی خبر صحیح شو او غیر د الله اکبر کی نفي د حکم تکبیر تحریم نه راغلی او رسول سلام په دې بل کې وایي غره یو بل پیلو کې فاصله وخاندیا دغه څه خبرې وکړي نو د اخر کې نو مونږ دی وایي فرض په پاتري به دوباره او احنا کوئی واجب په پاتري یا ادب کې واجب ده ولې هغه فرض دی مثلا دغه د صيغه سلام فرض وي د حدیث په وجه تاسو به حدیث څه جواب کوي چې په خبره دغه طرفین وایي تکبیر نه مراد تعظیم دی او د تحلیل نه مراد تسلیم معنا د تسلیم دا ده چې دا یو امر چې هغه منافی د صلوات سلام کې هو خطاب غیر الله صلی السلام علیکم طالبہ دې طرف والدې طرف ورغله غیر الله صلی الله علیه کلام سلام ان هذه الصلاه لا يصلح كلام الناس سلام هو كلام دی الله اکبر کې خود موږ ته الله ته متوجه شمول دی شروع او په سلام صلی الله نقش کوی مخلوق طرف ته دی نو دا سلام منافی د صلات نو که یو منافی د سلام په بل خاندان یا هغه پښتو کې خبره وکړي هغه کې نو مونږ دې سره فرض دې پوره دی مجرم دا لفظ د سلام حضور باندې صحابه باندې ټول عالمان سلام ضروري و هغه تاسو په مونږ دې شي فکر دیو دا حدیث تاسو نه کولی تحلیل سلام دی تاسو غیر د سلام د یو امر منافی د صلات سره په سره تحلیل لازم او د مون نو ورته یو سړی تحیات وې ورکړي او خاندي نو انا په د مون نو ته دې د ګناګار د لکه سړی او جماعت په د خلاف په کوو او په څوړې وروړي روزه هو عبادت دی فقط یا په کوه ما ته حلال په چې حرام په کوو باندې ماته روزه ماتي کنه منافی د مون د روزه راغی دغه نه ځکه خوراک نه وکړو
خلوني كش علاني كعرامي عرام كي بنانا وحلال كي بنانا نشتا لذلك السلام ضروري هو كسلام لا إله ربنا سبعوه عن ذلك إيه كلام خام داشو تنور خبر تنور خبر جاتين تاسو وتصوى إلى أحناف وطرفنا فيجي دي حديث داسة بجوابك إيه دا حديث صلى متكلم فيه ولين ايوه عبد الله بن محمد العبيدي نادر كمزور وصدوق کوشش کوي د اشتیاو او خطا کیږي دی وی وقت تکلم فی بعض العلم ترمذی کې وی متکلم فی متکلم فی راوی پر روایت باندې سره کله متکلم فی روایت باندې فرضیه څنګه ثابت دي دغه زما دا الله اکبر فرض دی الله اکبر نو واجب وي فرض په دا متکلم فی حدیث باندې څنګه ثابت دي او ته سلام فرض فرایض په متکلم فی روایت یو جواب بين جواب ذلك حديث متكلم فيه ليش لك بعد وإذا حسن سيدات حديث حسن ده قابل لاستدلال ومتكلم فيه قابل لاستدلال يو جواب بين جواب ذلك كذا حديث أو حسن شو متكلم فيه شو في شو بخبرنا ده قال ده ده خبر واحد أو خبر واحد سري زني بكم قطعي زوینی او مفاد د ژوند وجوب دی معنا دا شو چې تحریمه د موږ الله اکبر د خصوص د الله اکبر وقتی حدیث سره ثابت دی او خبر واحد دی خبر واحد فرضیت نه ثابت دی هغه وسطا او داس کې بیانیت هم فرض موږ یې فرض نه وایو انما الاعمال بالنیات او دا ولا ترتیب هم فرض دی او دې اصولونه هم فرض کې کنه او په قران کې او فرایض او د صدور دي سړی مسلم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم خدای پاک صدور ویلي او ته پکې به نیتم شرط کې او ترتیبم شرط کې او ولام شرط کې خبره پیږي او بسم الله پکې شرط کې دا وضو دا ټول فرایض به ډېر زیات شي دا په نصب کې کتاب الله راځي خبره واحد بیا سنت ثابت یا استحباب یا وجوب دا خپل مفاد دا څه نه مو په حدیث حدیث باندې قرآن دی او حدیث کې خبره پېږي اړ یو شی له وعات کل ذی حق الحق اړ یو ته حق ورکې پیش په خبره ها نو تحریمه تکبیر دی خبره واحد دی او خبره واحد سوی هغه ځای وی او یو قرآن دی کنه هغه قطعی متواتر دی د قرآن نه معلومه دی پرونه شپږ دلایل وی اوسمه وی شپږ دلایل چې هر اسم چې تعظیم درب پکې راځي هغه سره سکی اس منځ کې شپږ دلایل مې حکم کوم وذكر اسم ربي فصلى قرآن کې قرآني چې د خدای نوم وایي د خدای نوم الله اکبر دی الله اعظم دی الله ډېر وی دی الله ډېر عظیم دی الله ډېر جلیل دی خبره پېښه ټول کې د خدای عظمت قرآن نو معلومیږي چې ذکر د اسم درب وشي الله اکبر کوی کړي دا خو دې کو عام دې سکو اده دا مقید کو دې دا په نصب کې جزئیه کلی نصب وکا نغرازي د متواتر به متواتر سره کې ایک اقوال سره و نصب راځي یا برابر سلمان نصب من آیت ونوسها ناتي بخير منها ومثلها ناصر بیا مثل یا اقوال او خبر واحد د قران سره نه اقوال او نه برابر دي نه ناصر آیات په خپل ځای پاتې شي لکه فقره او ماده سره قران قرات پرال دي مونږ وایو اوس کته چې دینا قرات نو فاتحه ده نقطه او فاتحه نه ده د قران غدا مطلب دی چې فقره او فاتحه باندې غیره بس قرات او چې فاتحه هم دې فرض پر شو غیر هغه عام د کډوالو خبر دی ورو افراد ته ته یو فرق پورې خاصه چې فاتحه فرض شو دا ونه څه او جانت پکې دا قرآن نه معلومي چې په دې صورت هم فرض کړی پدې دا یو خلافان دا بیا فائدہ وکړو نصب جزئی دی وکړه ټیک نه را دغه ما ته بل آیات وایي قرآن کې چې الله اکبر وایي په شروع قرآن کې وایي ذکر اوس مربي بصلی صلی په مرتب دی وربک فکبر چودري نو ته خدای تکبیر او تعظیم وایا ټیک دا خصوص د الله اکبر واجب شو ته حضور بداسه صحابه بداسه حدیث کې داسه من قرآن او حدیث ټول منو ولاسه مراتب دي خبره کوي ها یو متواتر دا خپل مفاد دی هغه سره فرضیت ثابت دي چې قطعی او ثبوت قطعی دلالت کوي
دا ځواني دی او ځواني هغه فرضیت مسله نه ثابت دي کنه فرایض باندې رجاش یا پر عوام باندې رجاش څومره فرایض وشي چې طالبان نه ونشي دي په خبره خاطر څنګه جواب درم جواب دی چې زیادت د کتاب الله باندې په خبره وایي صلی الله علیه وسلم دې په خبره وارد نه دی دا متواتر نه کړه تاسو نو ویلي حدیث په اعتبار د عدد دروازو سره یا متواتر دی یا احاد دی متواتر تاسو بل قسم جوړوي دا قسمونه ما جوړوي چې په متواتر هم فرض ثابت دی او په خبره واحد هم فرض ثابت دی دا څه باندې کې دا ټول یو قسم کړه عقل هم دا وایي کومه څه یو ځواني بل کوي نو مفادم دی اقیم الصلاه آیات قطعی نموز فرش او لا صلاة سنجر لا وضوء لمن لم يصمت بسم الله نبي حق قطعی دی ناقی سلمون کا بسم الله سنت وی یا مستحب وی ای وقت خان زیادت و کتاب اللہ والے پر خبر وائش صلی اللہ علیہ وسلم و دائم مسئل آسان یہ دی پاک بارحال سے زیادت و کتاب اللہ وی یہ پر خبر خان هذه تحریم و تکبیر په حدیث کې راغی او ذکر د اسم طرف په قرآن کې راغی قرآن او حدیث په یو ځای کې په خپل ول اصول کله پرېږي دې اصول د پرېږي دې تاسو وګورئ او تحلیل او تسلیم سلام دغه تحلیل سلام د سلام په یو ځای حدیث او خبر تفصیل نو موږ اجازه په کتاب الله نه وایي ځکه اخبار احاد هغه سره برابر نه دي نو متواتر دی نو اقوال نو برابر دی او دا په نصر دا ناصر به برابر دی قواعد سره د قلو په دې خبره خدا او بل جواب دی چې حدیث علی د حدیث له حاشیه وره د حدیث خپل فتوا ده دیګه چې تکبیر الله اکبر صيغه دا فرض نه ده شروع په دې سره ضروري ده او فرض نه ده دا رکن نه یا شرط نه خبره پیږي چې چا نه نو مسئول دی نه صحیح شوی او ما ته د درې تابعین قولونه ذکر کړو دی وګوره دا ابو العالیان او د بل شافعی او د ابراهیم نقی هغه مفتاح د صلات شروع د صلات په الله اکبر هم صحیح او په تسبیح هم صحیح او په تحمید انبیاء کرام او چې موږ شروع کوو بيقول كان الانبیاء يفتتحون صلاتهم بالتسبيح والتحميد والتهليل وغيرها غریب په دې ټول ذکرونو شروع کوله او دا شان ابراهیم نقی قول او د ابو العلی دغه شافعی سره وینګره نو معلومه کیدا چې دا وی په تحریمه د صلات په ټول سره راځي عمومه دا سره د امام شافعی نه ویلي مشهدین ټول کې بشاران دي نه هغه مخکې اې ټول ته بدی قتل دي ها بل دا نو راوی د حدیث الله اکبر فرض راوی د دا علی رضی الله او بل دا حسن ادعای معنا دا شو چې تحریمه د صلات الله اکبر دا معنا نه چې دا چې غیر د تکبیر نه علاوه یو بل د ذکر وی تعظیم طرف ته راځي هغه سره تحریمه نه راځي حدیث دې نه ساکت دی دغه حسن ادعای دی حقیقي نه دی چې دا تحریمه په بل لفظ کې نه جوړیږي او تحلیلات غیر د سلام کې نه جوړیږي البته دا خاص صورتونه واجب سلام ایک تحلیل په شکل د سلام یو خاص صورت د نور صورتونه نشته او د تحریمي تکبیر الله اکبر وی نور صورتونه نشته حدیث یو صورت راغلی دا صورت څنګه مرتبه او ورته توجه خبره پیږي ها دې وجه د دې حلقو د بارما یو څو قواعد دي کنه چې حل کې هغه نه اسانه یو مفعول موافق ته مفعول مخالف اصول فقه په تاسو مفعول موافق دی دا وایي یو داسې مفعول چې هغه مطابق د منطوق او د مذکور د کلام شي یعنی هغه معنا راوړي مفهوم د کلام چې موافق دا دی یا موافقه او د مذکور او منطوق سره دغه څه وایي مفعول موافق معتبر د بل اتفاق یو مفعول مخالف د مفعول مخالف ته وایي چې ضد د حکمي فضد منطوق د منطوق زده اي دغه نه پیدا هوته
او خود موافق د منطوق هغه کې اثبات د حکم او په نفي د حکم په نفي د منطوق کې د منطوق به راو بل څه کې نفي د حکم دا موږ دلیل نه مونږ مفهوم مخالف دلیل نه مونږ په شرعیات کې اصل نقاط کې راځي د فقه جزئیات کې راځي او محاورات کې راځي مفهوم مخالف په داسې دی خبره لکه قرآن کې راځي ولا تقل لهم اف مور او پلار ته اف نه کوي یو د دې مفهوم موافق دی منطوق یو مفهوم مخالف دی مفهوم موافق دی چې دې حکم د حرمت د لفظ د اف د مور او پلار لکه د هغې زړه ازاري چې هغې وایي سبزي راوړه یا بل داخله کړه او ته پوکي وې یو خو ستاسو کارونه نه خلاصي کله لا لاس داسې که سویلي کوي کله پوکي وایي هغې دا خوب د خولې د پوکي وباسي که یو طالب و بل طالب ته وایي زه تا ته د ډیوې د مړه کولو دم ښیم هغوی ته څه وایي کوم دم دی پوهېږې چې یوه مړه کوې که نه نو داسې به وویل افل لکما چې دا وویل ډېوه به مړې شي خوله به دې زده کړي او دم به پرې واچوي هغې سره په خپله ډېوه مړه وایي تا ته داسې دم ښیمه یو ټکي چې ډېوه به ورسره مري افل لکما پوهېږې ولا تقل لهما افل مور او پلار ته اف حرام شو حرمت د افو کلمه د تعفیف پوهېږې مور او پلار ته دا حرام ده دا په مقبول موافق او منطوق سره معلومه ده د قرآن منطوق دا د مور او پلار ته به اوف نه کوي چپ چاپ به ادب به کوي خبره به یې مني پوهېږو که نه قدر به او مقبول مخالف داسې دی چې دغه دی د مور او پلار اکرام پکار دا مقبول مخالف خو دې لپاره نور نصوص مور او پلار ته به اوف نه کوي حرمت د اوفو مور او پلار ته حرام شو او اکرام دا کې به اکرامي ده به اکرامي ده چې مور او پلار ته جوابونه کوي او پوکي وي دا دې خبره نه ماني که نه او تندې دې راچولي نو دا پوکه نه ده نو حرمت د تعفي شو دې کې حکم د اکرام راغی مور او پلار اصل کې یو ده مفعول موافق دې ته وایي چې ضد د حکمي په ضد د منطوق کې پوهېږو که نه لکه اوف نه کلمه د تکلیف نه کلمه د عزت وي نو هغه پکار ده او که کلمه د بې عزتۍ وي دی باندې یو وطن کې که اوف کلمه د عزت وه په یو ژبه کې پښتانه یا پنجابی یا یو ژبه کې اوف کلمه د احترام وه نو اوف ورته ویلی شي مور او پلار قرآن کې راځي ولا تقل له اوف اوف نه مراد کلمه د تحسر او د هغه د تنګېدو ده او دغه ده مور او پلار پرېږدي د هغې بې ادبي ده نو که یو وطن کې یو اوف کلمه هغه څه وه د عزت وه نو مور او پلار ته که اوف وکړي لکه خلک پلار ته وایي دا کار وکړه ته ورته جي دا جي یا نعم یا کومه نو که داسې ژبه وه چې اوف پکې د اکرام جواب و نو اوف پکې ویلي شي پرېږدي په خبره مراد د اوف نه هغه کلمه د تکلیف او د ایذا ده ٹھیک شو او که د احترام کلمه شو معنا پکې د احترام راغله بیا خو جایز ده خیر نو مفعول دلته مفعول مخالف دی ګورئ موږ مفعول مخالف نه منو دي مفعول مخالف پسې ته ګورئ دا موږ چې ویل الله واجل سره تکبیر دا هغه موږ شروع کېدي چې د قرآن په وجه وایو منطوق په وجه وایو وذکر اسم ربه د خدای نوم وایي الله اکبر الله اعظم د قرآن نه معلومېږي دواړه دا منطوق دی منطوق بولا دی او دی ګوره مفهوم پسې راغلی مسله څه ګوره او دې کې مې لګوی مفتاح الصلاة الطهور وتحریمها د مونځ تحریمه تکبیر دی مفهوم موافق دا دی چې تکبیر سره تحریمه راځي خبره پوهېږې ها او مفهوم مخالف دا دی غیر د تکبیر نه ضد د منطوق تکبیر دی مذکور مته وایي منطوق مته وایي ضد د مذکور چې هغه څه دی دیگنا یو بل ذکر دی الله اعظم دی کنه الله اکبر پدې هغه تحریما نه ده نفذ حکم دیگنا فسد د منطوق کې دا مفعول مخالف وي دا څه وي چې تدبیر سره تحریم دي نو وکړي احنا پدې په تدبیر کې جګړه ده چې الله اکبر وي دا موږ دې صحیح دي او السلام علیکم موږ دې ټیک دي موږ ختم شو پدې سره نو جګړه ولې په تکبیر کې نه ده په تسلیم کې نه ده په دې کې ده چې دی وی غیر د تکبیر نه یعنی غیر د منطوق نه کنه
دې ته مفهوم وایي دې سره تحریمونه راځي دا حکم موږ نه منو نو موږ د دې د مفهوم مخالف ته مخالف موږ د دې د مفهوم مخالف په شریعتو کې راځي چې ته وایې چې الله اجل وایي نو هغه الله اکبر هغه تحریم شي نه دا مفهوم مخالف دی دا خو عقلي خبره ده عقلي خبرو سره احکام د شریعت نه ثابتېږي او دې ته ګوره تحلیل د مونږ السلام علیکم ټول احناف وایي مریان او شاګردان ټول وایي امیان او مریان ټول السلام علیکم تاسو مونږ څه کوي خبره په سلام کې نه ده خو صحیح دی خبره ده چې غیر د سلام نه کته خبره وکړي کلام دی وکړي دغه اول خاندل نو موږ دا تحلیل راي کنه دې مفهوم مخالف دا څه وایي تحلیل د موږ سلام دی دغه سلام سره تحلیل راځي دا حکم د منطق شو چې سلام سره تحلیل راځي او مفهوم غیر سلام ضد منطوق ضد مذکور اي کې بنفذ حکمي نفذ تحلیل وي دا موږ نه مفهوم مخالف او کتا سوې مفهوم مخالف احناف ولې نه مانی راغی دلیل دا کتا سو صحابي وی کولای یا نوروان کې باندې دغه تقریبا لس مفاهیم دي مفهوم مخالف لس قسم دی مفهوم شرط مفهوم وصف مفهوم لقب غايه استثناء او مفهوم العدد دغه تنصيص الشيء څنګه باسم العلم لا يدل على نفي معناه ذكر الشيء لا نفي معناه دلالت جاءني زيد لا دلالت فضيلة چې امر نه راغلی په څه کې واقع امر نه ساکت دی زید راغلی نه سبق جاءني دا په نفي د حکم چې امر کې بل عدم المجيء دا پدې دا نه دا بشاندل کبره شو ولې مو تعلیم تدبیر دی بس او د تدبیر نه علاوه یو بل پکې دا تحریم ده کنه حدیث دا به ساکت دی ابلار شو منطوق ته وذكر اسم ربه وربك فكبر او د صحابه اقوال یو قیاس نه پاتو کوو کنه قیاس مونږ ویل کنه شپږم د قیاس بنایا قیاس دار چې موږ منطوق مونږ منو حکم په ثابت دی مفهوم دلیل نه منو او دې کې تدبیر او د تسلیم نه علاوه معنی څه دي لغوي لغات لغوي د خدای تعظیم والله وجل دې الله اکبر کوي نو مستعجل راځي تحریم راځي او سلام او کلام ټول کراږي خدای احادیث په معنا کې په دې صورت کې راځي او قبل بالاره نه ګناګاري او مول دې شي خبره دې کې فرایض صورت خالمون یو قیاسي دلیل او خبرون بعد شو او صدا نشو هغه دا دی وایي ائمه صلات سو ته د ویل احنا په طرف چې ضرب یو قیاسي دلیل هم چې تاسو په خپل منطوق پرې کړو معنا راغله یو حدیث کې راځي چې لا اله الا الله من قال لا اله الا الله سيري فقد اسمان من ما فقد اسمان دماؤهم واموالهم لا اله الا الله جان و مال محفوظ دي خبر پیښه وکړه عصمت د نفس او مال دا لا اله الا الله سره تصوم لا اله الا الله بس مسلمان مرته وینا من قال لا اله الا الله فقد اسم مني دماءهم واموالهم جان و مال محفوظ شو بس سره ولا اله الا الله ائمه ثلاثه تاسو په مسله د جهاد کې خصوص د لا اله الا الله نه وایي یو طالب یو سړی لا اله الا الله ته مسلمان دی او کدا شو وي بیگ داسو وی بیگ آمنتو بالرحمن داسو یا آمنتو بالله تبو تا مرجع دے نا تو لا الہ الا اللہ نا حدیث کو لا الہ الا اللہ نا خبر پیگے حدیث کی خلف لا الہ الا اللہ فضا یو بلا کلمہ وجه کو ایمان دلالت کی داسو وی آمنتو بالله ورسوله داسو وی آمنتو بالرحمن انا اؤمن بالله الواحد القهار غفار هو کبوته مسلمان خبره پیږي نو خصوص لا اله الا الله تاسو نو پکړې په مسله د جهاد کې ډېر اهم ده نو چې جان او مال په یو صيغه اور خاص نشو بل صيغه پورې حاصل شو دل تبرا شو تحریم او تکبیر تحریم د مو تکبیر د مو الله اکبر دې او الله اکبر معنا ورضي الله اجل دې تحریم او سلام او کلامي تحلیل و سلامه لکه خصوص لا اله الا الله تاسو وای نه مانه
هذا كلام فجعل لا اله الا الله ويقبل الايمان كلمه وين بيقرا انا موحد بيقرا فاني اعبد الله الواحد دا سوى نتوب سيغي دا سو ختم کړل د فجرات کې نو په صلات کې ختم شو خیال دی خبره پیږي ها دا قیاسي دلیل مو قیاس د صلات کو بچا باندې په مسله د جهاد باندې انت ودلت خصوص الله اکبر من فرض نه وای لکه خصوص لا اله الا الله تاسو په جهاد کې فرض نه وای چې مرادف کلمه وای کار کوي څه بچ وای نه به مرته ها دا ختم شو نو موږ مفهوم مخالف څه کوو موږ دلیل نه وایو ما له یو دلیل لکه چې مفهوم مخالف نه قرآن شریف کې راځي یا ایو الذین آمنوا لا تأکلوا الربا أضعافا مضاعفة اے مؤمنانو تاسو سود مه خورئ چند سود مه خورئ پخوا به خلکو پیسې ورکړي چې روپۍ نه وي بیا به ورته ډېرې نه 10 ټکه دي 12 ټکه ورکړي هغه به پیسې راونه ټیم به پوره شو نو بیا به ورته وي هغه 12 ټکه 10 ټکه پسې دومره شي او 2 لکه پسې دومره شي په طور مثال دی نو هغه سود در سود به په هغه سود باندې به سود وکړي خبره پېښه هغه د پیسې ولس نه کوي او بیا وسره هغه سود باندې او داسې باندې دي لا تاكل ربا اضعافا مضاعفه دغه ګوره منطوق سره خو حرمت د عقل د سود اضعافا مضاعفه ده دا منطوق دی چې د چن سود مخره نو منه د چن راغلی ده نو کو د چن نه یو چن سود وي دغه دا په دغه کې نه زد د منطوق شو منطوق اضعافا مضاعفه ده نو که یو چن سود وي لاسو پس یو لسته کوي نو دا دې راواشي څنګه زد د منطوق کے بعد زد د حکمی ای که حرمت دے کے بجواز نو به سود جائز یہ وقت بدنامی به تخیراتا یہ راوی دی وہ دا عرف کے داسے ہو باقی سود آرام دے کہ او چن بیو کو دو چن وی اضافن بیو کا اضاف و مضاف ہوئی لتا مفہوم مخالف دے افواسی نہیں کہ خبر ہاں قرآن شریف کی راضی ہے باقی نسب سبارکی ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصن مفهوم شرط یہ بولے پاپا بخل کو وینځ چانوړي وینځ ته وی زنا کو پیسې پیدا کړي معنی کان ولا ظلم قرآن شریف کې راځي څنګه ولا تکرهوا فتياتكم فقل وینځ باندې جبر مکه زبردستی مکه وسو ولا تکرهوا ان اردنا تحصن دې اراده د پاک دامنه دی او انکم اتو دې زنا وکړه ځان له پیسې پیدا کړنې نشتاري زمان چې نه چلے پیغلا نو کاری پاک دامنی غواړي او تاسو په جبر نه کوي نو منطق داري چې اراده د تحصل وي نو حکم د سری حرمت د زبردستی د اکراه دی اکراه باندې شبکه ته په ما وینځه ما اډر باندې پیغلا دا باندې نو مقبول مخالف نه معلومیږي کہ ارادہ کا تحصل نہیں دا شرط نہیں یعنی نہ پھر منطوق میں کہنا کہ وہ چینے ہوئی چیز مفہوم نبی مولا زنا دی ہوئے لو بقى ده شيء اقرا باغ وقت كده چې پاک دامن او که پاک دامن نه کده ولا کدی بازارې وي وقت نه جسم پروشي نو خیر باغ اقرا کوي مقبول مخالف بنانه چې زد منطوقي نو به وصل حکمي ولا تکرهوا حکم منی به اقرا حکم راشي مزور بکوا حالانکه کاغه غواړي نو به دا کار په نه کې او کنه غواړي غواړو صورتونو کې حرام دی ګوره مقبول مخالف نه جواز معلومي کې هغه او قرآن شریف به او درې مثال دا بیان سره ټول دا مقبول مخالف د ټول لپاره دی پر مقبول مخالف نه به معلومي چې اقرا شته ایشو په خبره یو بل آیات کې راځي اوله سپاره کې ولا تجعلوا لله اندادا دیکھنا تاسو مگر اللہ نے شریکان اندازہ داري وکړه مقبول موافق داسره د سیاق او سباق سره چې جعل د انداز منع د خدای لپاره وړي شریکان نه دي څه خبره ولا تجعلوا لله اندادا منطوق دار چې انداز او شریکان خدای له ګرځول منع دا شرک ها نو کانداز نه یو نه وي یو شریک وي نګوره زد منطوق لکه انداز نه یو نه وي نو هغه کې به جعل نو وایي چې یو شریک ګرځول شي خبره یو شریک هم خدای له ګرځول منع دي او دوه درې او ډېر هم منع دي په واقع کې هغه خدایان ډېرو 360 خو په
بیت الله کې پراته دا د زړی دي او دا زوی ورکوي او دا باران وری او دې سره دشمن دا کې شکست خوري او دې بوت کې سيلو کې الله بدل پیسې لري او د زړی لپاره دا شو او د بل سره په 360 دې لري ها یو پکې بار په بیت الله یو بوتو دا غینوم سو هوبای ابه جنگ ناریم والے زنده باد اعلی هوبای ها دی بو تتابو رضی الله اعلی و اجل هغه وې هوبای زنده باد دی بو ته الله زنده باد ها وکړه قرآن کې راځي انداز منلي مفعول مخالف ته براشي چې انداز نه راځي چې به سي لا تجعلوا بني جعل براوالي يعني خدای له یو شریک راوال او مفهوم مخالف معلومي ودل ترا جوړه تعلیم او تربیت دا شانتي وي هغه ته ونه وي هغه دې جوابونه کوي کنه نقطې ولا وي ها وتعلیم او تربیت تعلیمه د مون تربیت دی او د تربیت نه علاوه مفهوم راوړل غیر تربیت تحریما نه دا هو مفهوم مخالف دی ته نه منو دې ته یو انداز نه راو ته یو دې کمرا البته پرېدي او دلته او کمزور دلیل بل دا دی په خپل ائمه ثلاثه چې مقابله د مفهوم او د منطوق راشي منطوق المذکور ده نو منطوق اولاد وکړي وذكر اسم ربي منطوق نه معلومیږي چې ذکر د اسم درب دا یو کبر وی موږ په صحیح دی دې په خبره نو د منطوق نه معلومیږي د مفهوم نه معلومیږي چې الله واجب سره صحیح نه دی نو کوم یو معتبر دی مفهوم منطوق معتبر فهم وتحريم والتنبيه دا سے مفهوم مطلق دا شادی دے بلکہ وہ تحریر و تحریر نمون سلام دے اور غیر دا سلام دا مفهوم مخالف دے دے سر تحریم نہ دی نامن گا مننا خبر اپنے کہ نامن نہ من دا سبب ہے کہ غیر دا تسلیم نے لگا خبر ہے امون داخل کو ہے اگے سر من پرتی کرا حدیث دین ساکت اور ناطق کہ السلام علیکم سلام سے اور دا نور ساکت من بسوي نور د پاره دلیل سره سلام نه علاوه بل سوې وکړي حدیث عبد الله بن مسعود کې وکړي اذا فعلت هذا قال اخر کې اذا فعلت هذا او قلت هذا شقينا اخر له اخرى التحيات له فقد تم الصلاه چې چا تحیات وې نمون دې پرلې اتمام د صلاه سلام پکې نشته حدیث اتمام د صلاه بغیر سلام علیه ٹھیک ہے سلام مون واجب وایو راجح قول لري اول سلام واجب دي دویم سنت ائمه ثلاثه وی اول سلام فرض دي دویم سنت دي خبره پیږي او مون واجب وایو مون اخبار حال سره وایو واجبات وایو نو دا حدیث عبد الله بن مسعود دی چې دا قاعده وکړه استاموس پرشو نو معلومه دا سلام نه لري شوی او موږ پر د اتمام د صلات بغیر د سلام اصل دار ہے امام سروی پر سلام کی او معنا دا چې هغه منافی د صلات سره نو هغه سلام کداغه ټکی وی او ضروري او کبل ټکی وی او د خان د جاس نو خبره وکړي ای منافی د صلات د مونږ پورا شوی دی او ګناهګار خبره پیږي دا واجب ته پاتې شو ٹھیک شو او تکبیر الله اکبر به غیر د الله اکبر نه بل څه غل وي واجب ته پرې خو د مجرمین نور اعاده ها بل کاری نہ ہوئے زیادت خبر واحد پر کتاب اللہ اب ہمارا کبھی زیادت پر خبر واحد ہو پر کتاب اللہ صحیح نہ مانا نہ کہ خبر واحد بلا ہوا کی تو زیادت پر مرتبہ کتاب اللہ کی دانش وکړه مخوی انزل فرض دی په قرآن سره معلومه چې پاک سره وجو کوم پیږي او بسم الله او قرآن سره نه معلومه چې وداس کې فرض بغیر بسم الله او دسته کې کلام حدیث نو آیات نه لګا خدای فاجا سے وہی کہ فسمو یا یقول التسمیه رسول یہی خبرن یا الذين يقولون فاغسلوا فقط خدا پر آیات جو قانون سبین ہے تو سنت اور مستحب ہے زیادت پر کتاب اللہ باندې په خبره وایي سره دا نصر د کتاب الله راځي او دا په مرتبه د کتاب الله کې یعنی فرضیت او رکنیت په ثابت دي باقي نور استحباب او اعلان د مرتبه دي اجمالا ها دا درېمه دی وګوره نصوص قرآن او حدیث ته نصوص قرآن او حدیث په اعتبار د ثبوت او دلالت سره سلور قسمه حاشیه وګورئ
یو وای سو نصوص داسې قطعي ثبوت قطعي دلالت ثبوت هم قطعي تواترا او دلالت په خپل معنا باندې قطعي وي نو د دې سره فرضیت ثابتېږي ایګره لکه اقیم الصلاه د قران آیات دی قطعي ثبوت دی کنه متواتر دی په طبقام موس کوي اتو زکات فرضیت د صلات او زکات په قطعي ثبوت قطعي دلالت آیات سره ثابت دي دلالت هم په موس قطعي او د آیات هم قطعي ثبوت هم دی او دلالت دا معنا نو قطعي ثبوت قطعي دلالت کو جانب د فعل نو فرضیت او که جانب دا نهي نو دا پکې حرمت دی ولا تقربوا الزنا ولا زنا حرام قطعي ده دا د قران دا قطعي ثبوت قطعي دلالت معلومه ده دا څه معنی چې مکروه ده یا مکروه تحریم حرام قطعي ده ولا تقربوا الزنا ولا تاكلوا الربا خیر یو قسم دا شوبین دا قطعي ثبوت ځواني دلالت د قران آیات یو دلالت ځواني فصل لربك وانحر قرآن آیات ته قطعي ثبوت د ثبوت قطعي په دلالت په خپل معنا باندې چې قرباني ده دا ځواني دی د قرباني فرض نشته څوک سنت وي څوک واجب وي وانحر واصبح د قرآن نه معلومه ده په دلالت په قرباني باندې ځواني دي ځکه ډېر مولیان د وانحر معنا دا کوي چې په سینه لاس کېره وانحر ویږي لاس په سینه کېره څوک دا معنا کوي یو معنا قطعي نه ده نو ظني دلالت په دغه معنا نو وجوب دلالت فرضیت راغله او درې وداسره ظني دلالت او قطعي ثبوت دلالت ظني لا قطعي دلالت ظني دلالت ظني ثبوت او قطعي دلالت ظني ثبوت قطعي دلالت ثبوت ظني نور معنی واضح وي لا صلاة الا فاتح الكتاب وقارا معنا لا بغیر فاتح من نه کیږي نو قطعي دلالت او ثبوت ظني به خبره واحد دی قرآن آیت کو نه فقره والفاتحه قرآن دشتر دیگر لا صلاة الا فاتح الكتاب یا دلته براشو سبق ده تعلیلها تحریمها تکبیر دا قطعي ثبوت لکه تاسو چې وای چې تکبیر سره تحریم راځي او غیر تکبیر سره نه راځي زمون هم تاسو وای دا قطعي ظني ثبوت خبر واحد او قطعي دلالت شي لکه لا سره نو دې سره موږ فرضیت نه ولې دې مفاصل سنتیت یا وجوب او که ظني دلالت او ظني ثبوت دي دغه په خبره نه وصل هغه سره مفاصل سنتیت هغه سره فرضیت راځي نو قطعي